چې څنګه خیال ساتل د مور او پلار حق دی هغه څه بیا هم نشو ساتلی لکه الله قرآن پاک کې فرمایي ولا تقل لهما اف دوی ته به اف هم نه کوې د اف معنا ده چې دوی ته دوی وړاندې به داسې حرکت نه کوې چې دوی ته پرې تکلیف ورسېږي اوس آیا دا مونږ پوره کولی شو نه نن سبا معامله الټه شوې ده پلار او مور بچی ته اوف نه کوي نشي کولی ورته که اوف ورته کوي نو بچی خفه کېږي ځان له نقصان ورکوي یا د کوره تښتي یا چې کوم نن روټۍ نه خوري یا اوده کېږي نه بیا او یا کله څه کوي او کله څه کوي ځان یې خفه کړي وي د دې وجې نه ډېر مور او پلار د دغه بچي د خوشحالولو دپاره بچي ته اوف نه کوي چې دی خفه نشي حالانکه قرآن کې الله بچي ته دا ویلي چې ته مور او پلار ته اوف نه کوي خو نن مونږه معامله الټه کړې ده مور او پلار بچي ته اوف نشي کولی نو دا طریقه د قرآن نه خلاف ده مخکې زمونږ د دې ډول نه مخکې د پلارانو میندو د بچو لپاره چې څونه ستړې کول هغه په خپل ځای دي چې موږ د خپلو مشرانو کوم څه کړي دي هغه په خپل ځای باندې ټیک دي خو دا اوسني پلاران ګوره ډېر زیات د بچو د وجې نه په تکلیف کې دي مخکیني پلاران دونه نو بس هغوی به ورله صرف ګټه وټه کول او بس په خېټه به یې ماړه ساتل اوس خو قصه بل شانتې ده مور او پلار سره صرف د خېټې غم نه دی چې یاره په خېټه باندې زه د خپل بچی څه کما موړ کما بلکې نن سبا دور د کمپیټیشن دی یو بل سره د سیالۍ دی یو بل نه دړوانې کېدو دی نو پیدار به وي بیا به مو سره غم یاره دا ښادي را روانه ده چې د نورو بچو نوې پیدار اچولي او د ما دې نه اچولي نو دې به ورته خفه کېږي نو دې ورله د پیدار غم کوي جامې به وي او بیا به مور او پلار سره د بچي د جامو غم یاره هلک دی ملګرو سره ناست دي او دا جامې یې داسې لږې خړې شوي دي ریمنې شوي دي نو ښه جامې یې وي او بیا هم مور او پلار د دغې بچي دپاره د جامو غم کوي یا که لور وي نو د هغې دپاره د جامو غم کوي خلکو سره سیال سره سیال کوي نو دا تکلیف دا مور او پلار اوسني مور او پلار ډېر برداشت کوي پخواني مشرانو زمونږ هم ډېر سختې برداشت کړي دي خو هغه وخت کې دا قصې نه وي چې بچي د بوټان والا او بچي د چې کوم دینو سوټ والا او په درځي ورله جوړې کوو یا چې کوم دینو نن وله دا پارټي ده هغې دپاره ورله دا خرچه ورکوو نن یې د موبایل پیکج دپاره دغه ورکه پیسې ورکه چې ځان ته پیکج وکړي او یا ملګرو سره که چېرته هوټل ته لاړ شي نو د هغې دپاره ورکه دا خرچې پخوانه وي د اوسني پلاران دا خرچې هم د بچو برداشت کوي خو عجیبه خبره دا ده چې هغې وخت کې پلارانو دونه خواري نه کوله او د بچو تابعداري ډېره وه بچو به د پلارانو ډېره تابعداري کوله د پلار وړاندې به یې سګرټ نه څکل اوس یې څکي د پلار وړاندې به یې نسوار نه اچول اوس یې اچوي د پلار وړاندې به د مشرانو په مجلس کې نو ناس اوس کینی بلکې خپل مجلس کې پلار نه پرېږدي وي ته څه کوې دلته په هلکانو کې ناست وي زه چېرته جومات کې کښېنه زه چېرته کور کښېنه زه چېرته پلانکي ځای ته لاړ شه الټه یې د ملګرو وړاندې مونږ لیدلي دي پلاران خلک بېعزته کوي نو څونه قدر او عزت چې مخکنو بچو د پلارانو کوو هغه قدر او عزت اوس اوسني بچي کې کوم دی نو که هغه زوی دی او که لور ده هغه د مور او پلار هغسې قدر نه کوي چې څونه پکار